مشران وی خمک او بد نشتا د سعودي عرب د پاک خورې نه یو دویم کال مونږ ته راغلی دی د مسافرو سره دومره زیاتې څوک چې مسافرو سره دومره زیاتې کوي الله دې غرق د دې نتیجه صحیح چې مستحق خلکو سره هم بیا د بهر ملکونو نه څوک امداد نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کریم کہانی. ګرانو مرګرو وروستو ورځو کې د سعودي عرب نه ماته دا یو دویم کال راغلی یو پښتون مسافرو هغه ماته دا کال کړی دا پورا واقعیت تاسو ته بیانوم چې څنګه مسافرو سره خلک زیاتی کوي دا پورا رپورټ را سره ضرور وګورئ یو خو به د دې حالاتو نه خبر شي او بل څومره مسافر چې کم دي نو اکثر مسافر ما سره هم رابطه کوي چې تاسو هغه پروګرام کړی او د خلکو سره زه امداد کوم نو د ټولو مسافرو د پاره دا پروګرام کتل ډیر زیات ضروری دی چې د دوکونه بچي کم مسافر چې ما د ټلیفون کړو داغه تعلق هم د 400 ډیسټریکټ سره دی هغه په سعودي عرب کې دی هغه وی زه مطلب مسافرو ته د دې شي ډیر زیات احساس چې یاره مطلب پیسې څنګه ګټل کیږي خلکو سره چې پیسې نه نو څنګه بیا دغه حالات او زیات مسافر چې کم دی هغه ډیر همدرد وي په سوشل میډیا باندې ما یو پوسټ داسې وکړو چې یو زنانه ورکړیو چې د هغې خاون مړ شوی دی او بچي واړه واړه دي د خپل کور وي تصویرونه مو سره ورکړیو چې ډېر خراب حالت کې کور وي هغې د امداد اپیل کړی دا هلک وایي ما په فیسبوک باندې ریپلای ورته وکړه چې یاره زه تا سره امداد کول غواړم ما سره خپل نمبر شیر کا وې دې دوران کې بیا ما کمنټس کې یو میسج وشو چې یاره ته خپل نمبر شیر کا دا مسافر وایي ما په کمنټس کې د خپل نمبر چې څنګه شیر کو نو بیا ما سره یو هلک په واتس اپ رابطه وکړه او ما ته وی چې دا کومه زنانه امداد غواړي دا ډېره غریبه چې دا وایي دا زما خور ده او ډېر داسې خبرې را سره وکړي چې مطلب دا دی وایي زما همدردي دی کال کولو والا سړي هم واغشته وایي بیا راته دغه زنانه چې کوم دي نور تصویرونه هم راولېږل د کور هم راولېږل چې دا زما خورکې ده او خاون یې مړ دی او که تاسې امداد کوې نو دا مسافر وایي بس ما پرې ډېر رړوس وځېده وایي ما نور مسافر هم ځان سره رایوځای کړل چا نه 15,000 او چا نه 2,000 او چا نه څه دی وایي ما 60,000 روپۍ پوره کې 100 ورځو کې او د الګ ته مې بیا واتس اپ باندې میسج وکړو چې زه دا پیسې څنګه راولېږم دی وایي ما ته وایي چې ایزي پیسه باندې راولېږه دی وایي ما ورته هغه پیسې په ایزي پیسه باندې ولېږلې چې ایزي بس ما وایي چې بس هغه زنانه روړ دی ځکه چې بل چا خو رابطه را سره کړې نه وایي هم دی یو هلک را سره رابطه کړی نو ځکه ما دوکه شوم وایي ما دې هلک ته چې کله پیسې ولېږلې نو دی ډېر خوشحاله شو ډېرې دعاګانې راته راولېږلې او د ښځو په اوازونو کې هم راته میسجونه راولېږل چې ډېرې دعاګانې راته خلکو کولې نو بس زه ډېر زیات خوشحاله شوم وایي راته وایي چې ته خو دونه ډېر ښه سړی خو دا پیسې چې تا رالېږلي دي ایزي پیسه باندې نو هغه وایي چې د شناختي کارډ فوټو سټیټ هم ماته راولېږه نو بس دا وایي ما وایي چې زه دونه ښېګړه دی وکړه خلکو نه دې پیسې را جمع کړي د خپل شناختي کارډ فوټو سټیټ ورولېږه دی وایي هغه هلک ما سره بیا په رابطه کې او وایي چې خور مې هم درته دعاګانې کوي او زموږ مالک یې نور هم ډېرې جینکې غریبانانې دي ای دپاره هم تاسو وکړه امداد نو ما ورله دا تسلي ورکړه چې زه به د ای دپاره هم خلکو نه امداد راوغواړم دی وایي د سره مې دا رابطه کېده چې یو څو ورځې بس دی هلک راته په واتس اپ باندې کال وکړو چې یاره ته خو ډېر ښه سړی او تاله مونږ دلته شناختي کارډ چې در راغوښتی او دلته یو غریبه جینۍ ده هغه سره مونږ تاله نکاح وکړه وایي ما ورته چې ما هم څنګه نکاح وکړه نه زه خبر یم نه ماته ویلي دي بس وایي هغه هلک چې کم دی هغه بیا په بلیک میلینګ باندې شروع شو وایي راته وایي چې نه بس اوس خو مونږ ستا دې سره نکاح کړی ده وایي ښه ما باقاعده اټیسټډ نکاحنامې هم وایي ما پسې را واتس اپ کړه چې زما ټول ډیټیل هم پکې و ځکه شناختي کارډ خو د ورلېږلی و د هغه جینۍ نوم هم پکې و پلار او د هغې سیالکوټ علاقې ورته یاده کړې وه چې دا د دې ځای جینۍ ده د هغې پوره نکاحنامې وایي رجسټرډ سټمپونه ویمپونه پې والی شوي چې دی را پسې راولېږله وایي زه هم ډېر زیات ویرېدم چې یاره دا څنګه چل دی دا به اوس دې نه څنګه ځان خلاصو وایي ما دې زه نکاح نه کوم وایي چې دا ستا باقاعده رجسټرډ نکاح وشوه او که ته فرض کړو دې نکاح نه اوس وروستو کېږي نو 1,00,000 روپۍ راولېږه وایي ما وایي چې دا څه پلان جوړېدم بس وایي دمکیانې راته شروع کړي چې په انټرپول باندې موږ تا پسې دا راولېږو اف آی ای ته بوي او دا خو ستا ښځه ده دا چې اوس طلاقې حق مهر دې مو ته لیکلی دی وایي زه خو یارېدم دا سړی واقعي چې ډېر زیات ساده و دا مسافر دی وایي ما کلي ته ټلیفون وکړو پلار ته مې ووی او وروڼو ته مې ووی چې یاره دی وایي آلریډي زما په کلي کې 400 کې ښځه شته 15 بچي مې دي خو بس وایي زه دونه دغه شوم دې سړي دونه ګډ وډ کړم چې مسافرۍ کې واسم سړی پریشانه وي ما ته د اف آی ای او دا نور رومونه چې واخیستل وایي زه ډېر ویرېدم وایي پلار ته مې ټلیفون وکړو وروڼو ته وایي راته وایي چې بس ټیک ته چې اوس داسې ګیر شوی نو بس ټیک زری والا وایي ما دې کسانو ته ټلیفون وکړو چې ښځه به زه خو په سعودي کې یم او دا زنانه چې کوم ده زمونږ په 400 کې پلان کې کلی دی هلته بیا ورسوئ وایي دی وایي ټیک ده وایي د هغې دپاره 70,000 روپۍ د نکاحنامې دپاره یا 15-20,000 روپۍ څونه چې وي بس وایي هغې مې ورته ولېږلې وایي پریشان وم بیا مې وایي بس غریبه ښځه ده بس ښځه به دې شي وایي دې راته ووایي چې د ستا د کور اډرس مونږ ټول معلوم کړو ځکه شناختي کارډ ورته لېږلی
و راته وی چې مونږ به سبا له بس د شپې به چې کوم دی دا زنانه روباسو او دا به ستاسو کلي ته رسو. دی وایي ما کلي ته ټلیفون هم وکړو پلار ورونه مې پته مو چې एकदम د شپې داسې 2 بجې وي راپسې کال رالو او راته وی چې مسله بن گیا وي. ما ته څنګه مسله بن گیا وي؟ راته وی چې مونږ دا جینۍ چې کوم دا خو مونږ د فیملی نه پټه روباسله او مونږ لاره کې پولیس ونیو. هغې خو اوس وایي چې تاسو دا جینۍ تختوله بیا ورته مونږ ستا نکاحنامه وښوله ورته وایي چې دا سعودي کې دی وایي چې دا پولیس سره خبره وکړه. وایي دا سایرنو اوازونو پکې راتلله وایي یو کس راته دی میلو کو هغه راته وایي چې زه پولیس والا یم او دا خو ته ډېر په سعودي کې او دا خو ته ډېر غلط کارونه کوې جینۍ تختې. وایي راته وایي پتا باندې به د اغوا پرچه کوو او بیا به تا پسې هلته اف آی والا درځي او کلي ته به دې پلار هم روچتوي رونه به دې هم روچتوي. دی وایي خدای شته وایي زه ډېر زیات ویرېدم. وایي ما ورته چې اوس به کوو څه؟ وایي هغه پولیس والا چې راته ځان راته پولیس والا جوړ کړی هغه راته وایي چې یاره 3 لک روپۍ راولېږه او ښه باقاعده د اکاونټ نمبر هم راته راولېږه چې په دې 3 لک روپۍ زر راولېږه چې بس موږ دا مسله ختمه کړو. کني په تا باندې به هم اغوا پرچه کېږي او په دې هم د اغوا پرچه کېږي. دی وایي دغه شپه خو زه ستړی وم وایي زر مې نور مسافر ملګري راپاسول چې یار دا راشي دا مسله جوړه شوې. وایي بیا راته هغې وویل وایي دې دوران دې پورې وایي زما بس پټه نکاح وه دویم واده و نو ما چاته غږ نه و کړی. وایي ته چې مې وایي راته وایي چې مړه دا خو فراډونه دي. بس وایي بیا ما هغه نمبر میلاو او ښه کنځل منزل چې سره تللی مې ورته وکړل خو یې عمقه دمکیانې مسلسل راکولې. ما بیا موبایل بند کو ورته سبا شو چې څنګه مې سبا موبایل آن کو بیا مغه نمبر را کالونه راتلل هم داسې وی چې دا تا نکاح شوی دا همغه جینۍ چې کوم دوستانه کې دا پیسې راولېږه. دی وایي بیا ما د خلکو وی چې مړه به موبایل نمبر بند کا او بس اسم نشته. بیا وایي ما موبایل نمبر بند کو بل نمبر مې کولو کو نو بیا ما ته مې اوس داغې نه پس وایي هغه لانجې نه خو خلاص شوم. یا هغه لږ برابر ډېر وخت په نمبر باندې کالونه کول چې کله ما نمبر بدل کوی بیا سره نو بیا پس کالونه کول مې اوس د امداد موقع نو تسکه یاره چې دا خبره ما اورېده الله گواه دی چې زه دونه زیات خفه شوم چې زموږ یو پړوسی ملک دی مطلب زموږ یو دشمن ملک به ورته وویم چې ماضي نه واله تر اوسه پورې سره زموږ جنګ جګړې روانې دي. هغه وایي اوس چې دلته داسې څه دا سعودیان چې کم دی وایي دي چې کله زکات وباسي نو دي مونږ نه راکړي چې هلکه ستاسو ملک ډېر غریب دی د علاقې کې څو غریبانان یې ورکوي. نو هغه چې ما دا خبره وکړه ډېر زه دونه ډېر زیات خفه شوم. هغه وایي چې کله اوس مونږ خپلو کې پیسې را جمع کړو یا دا سعودیان راکړي نو دا دغه مونږ د دشمن ملک چې کم زمونږ دی وایي دا مونږ هلته خلک چې کم غریبانان دي ایله لیږو. نو ویډیو مطلب دا دی چې یو خو د خلک اویر شي او یو د خدای ته وګوري دا مسافر غریبانان چې کمی دي ډېر زیات په سخته باندې پیسې ګټي. خو دا هېڅ شک نشته چې د دوی زړونه بیا زمونږ نه لږ نرم وي. دوی خواهش وي چې مطلب چا سره امداد وکړي خو دې چې داسې دوکې وشي نو کم مستحق خلک چې ای سره بیا دې امداد نه کوي. نو مسافر دې احتیاط کوي او خلک دې امداد ظلم نه کوي ځکه چې دې مستحق خلکو خو مطلب دغه خلکو ته سترګې وي. څونه مسافر ملګري چې دي زموږ وروڼه چې کوم دي ای دې یو خبره یاد ساتي چې ای دومره سخته باندې هلته پیسې ګټي دومره د کور نه بهر دي په کلونو باندې هغې هم کړېږي بچي مور پسې کړېږي خو دې باندې د ټول نه پیلنی حق چې کوم دی که نه د خپلې ښځو او بچو دی. نو لږ احتیاط کول پکار دي. دې خبرې ته ګورئ چې تاسو دا مسافري کوئ دا تاسو صرف خپل ښځو او بچو دپاره مور پلار دپاره کوئ د دې ښځو دپاره نه. مسافرونه چې کوم دي دا زموږ د سر تاج دي مونږ ته ډېر زیات ګران دي خفه کېږي دې نه. خو اکثر مسافر ملګري کېدای شي نور خلکو سره امداد کوي خو اکثر مسافر ملګري چې مونږ ګورو نو ای به یا ښځو سره امداد کوي یا به جینکو سره امداد کوي. هغې ته دا نور څوک خلک نه ښکاري. زه ما د ډیرو خلکو نه داسې اورېدلي دي چې داسې ډېرې جینکې شته چې ای به صرف خبرې کوي د مسافرو سره دا ځان چې کوم دی د کورونه لري دي صرف په دې خوشحالېږي او د دې خبرو په نتیجه کې ای د جینکو چې کوم دی ورته وایي چې بس زموږ خوښ یو دا دی واغه دي په دې خبرو کې ګیر کړي بلا شي جینکو ته هم دي د میاشتې څوک 10,000 رالېږي او څوک 15,000 رالېږي. یو خبره زه خپل د مسافرو وروڼو ته کوم او خفه رانه نه شي ډېر په سوال یې درته کوم خو څومره چې مسافرونه دي دې کې اکثریت هغه خلک دي چې هغې امداد صرف د ښځو سره کوي په سوشل میډیا باندې جینکې ویني یا داسې نور فیمیل ویني ای سره ډېر په اخلاص باندې امداد کوي ته بل څوک نه ښکاري. کم خلک چې کم مسافر درنه خفه کېږي نه خو کم مسافر چې صرف جینکو سره یا فیمیل سره امدادونه کوي نو دی بیا دې انجام ته وګوري چې صرف جینکو او ښځو سره مطلب امداد کوي نو بیا به سره هم داسې کارونه کېږي.